علماء بعض علماء اغوی خلقو تا دا خبره په منبر باندې کا په مجالسو کې هم کا په سوشل میډیا باندې هم کا چې د شب براءت د شپې چې کوم حیثیت په احادیثو کې بیان دی وی چې دا ضعیف او کمزور دی. څومره احادیث چې راغلي دي کنه وی چې دا ضعیف دي او دا احادیث کمزوری دي. حالانکه دا یاد لرا د شب براءت د فضائل والا احادیث کم از کم زیادو ما د لسو صحابه کرامو نه زیات صحابه کرامو نه روایت دي. او دا یاد لرا دا قانون دی د احادیثو د محدثینو چې یو حدیث په یو طریقه او سند باندې لږ غوندې ضعیفي ضعف وی پکې کمزوری وی پکې او عمدغه حدیث نور ډیرو صحابو روایت کړی د هغه صحابو د روایت د وجنه په دغه حدیث کې قوت راځي بیا. او دغه خلکو ته زه خبره کړم چې یو په سند کې ضعفي سند کې چې پلانکی نه اورېدلی دی او پلانکی نه اورېدلی دی دا سند دی. یو په سند کې ضعفي یو د حدیث په الفاظو کې د حدیث په الفاظو کې ضعف نشته رسول الله مبارک نه ثابت دی. نو په خلکو کې نبی علیہ السلام خو په کتاب العلم کې مشکات شریف اول جلد کې نبی علیہ السلام خدا فرمایلی دی وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. ضعیف حدیث خو پریدا په فضائلو کې اگر کار اور کوي په فضائلو کې چلیږي څه خبره نشته. مونږ څه د شب براءت د شپې عبادت څه واجب نه ثابتو چې واجب دی مستحب او سنت عمل دی. کچاو کډیر ثواب دی کچاو نه ک پاغه باندې هیڅ وبال نشتا. خدا خبره یاد لري ضعیف حدیث هو چې څنګه دوی وایي حالانکه څه خبره په حدیثو کې نشتا. دا دوی خپل سوچ او فکر دی غار ته بیانوما. حدیث خو پریدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحیح حدیث ته کتاب العلم مشکات اول جلد وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. پیغمبر علیہ السلام خو تر دې پورې فرمایلی دی چې عبرت پکې وی عبرت او خلق دین طرف ته مایل کیږي او خلق په دین باندې عمل کوي. نبی علیہ السلام فرمای د بنی اسرائیل او خلقو قسم خلقو ته بیانوي. نبی علیہ السلام فرمای نبی علیہ السلام فرمای وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. نبی علیہ السلام فرمای په دې کې هیڅ حرج نشته. پاتې خو یا حدیث نو لږ غوندې پچا کې جذبی د عباداتو د روجو د خدای پاک سره د قربت د نږدې کولو چې مونږ کوشش دا دی چې مونږ تاسو خپل ځان رب سره نږدې کړو رب قربت حاصل کړو په دغسې مقدسو شپو باندې پاکیزه او پاکو شپو باندې خصوصي اهتمام وکړو. یو طرف ته زمونږ دا کوششي چې انسان په جانماز باندې رب لا یزال ته ادرو رب لا یزال ته په جانماز ادرو پس ته مونځ نه یا رب ته اچړو په خپلو ګناهونو باندې اخپیمانه کړو چې رب یې وبخي. نو بل طرف ته دا خلک لګیا دي او وایي چې دا خبره ضعیف حدیث نه ثابته ده او دا خبره مونږ وایو صاحبه چې رب لا یزال ته څوک بخنه وباسي رب لا یزال ته څوک رجوع کا رب لا یزال ته څوک جاړي رب لا یزال ته څوک په جانماز باندې ودرګي. که دا خبره ضعیف حدیث نم ثابته ای دا زما د پارم فایده منه ده او ستاسو د پارم فایده هیڅ خبره په دې کې نشته. مونږ او تاسو چې رب ته ودرګو په دې کې کومه قبحه ده. رب لا یزال ته رجوع کړو رب ته جاړو رب نه بخنه غواړو رب د پاره سحر روزه نسو په دې کې کومه قبحه ده. او تاسو د جلیل القدر محدثینو کتابونو اوچت کړئ ابن ماجه شریف امام ترمذی شریف
مسند احمد اوچت کړي، امام بیهقي اوچت کړي، مصنف ابن ابي شيبه اوچت کړي، شعب الايمان اوچت کړي، مشکات شریف اوچت کړي. دغه محدثینو د شب براءت د شپې باقاعده باب په خپل کتاب کې راوړی دی. دا محدثین نه پوهېده، باقاعده باب یې راوړی، باب ما جاء فی لیلة من نصف شعبان، او باغ باب کیا احادیث راوړي دي. تاسو اوچت کړی دا محدثین نن نه په سونو کلو باندې مخکې تیر دي او خپل ځوانۍ د دین او د اسلام لپاره قرباني کړي. دغو خلکو څه مطلب دی؟ دا خلک تاسو ولې رب لا یزال نه لرې کوئ؟ دا هغه د عبادت نه لرې کوئ. نن سبا خو مسلمان اسم لرې دی، په دنیا کې مشغول دی، مصروف دی. کوشش دا پکار دی چې هغې دنیا نه ته د خدای پاک یو بندر اوچت کړې او رب ته یې په جانماز باندې ودرئ. نو دی وجې نه دغو شپو اهتمام وکړئ. دا زما او ستا زندگی عمر ژوند رب لا یزال ما او تعالی ډېر یو لوی نعمت را کړی دی. په دغې شب براءت باندې دا حواله زه دې پاره ورکومه چې خلکو په دې خبرو باندې تسلي وشي چې دا خبره اسې نه ده، دا محدثینو په کتابو کې باقاعده سندن دا خبره یې ذکر کړې ده. یو څو خبرې ورته پیش کوم په دې باندې شب براءت باندې. وایې اورئ، الہ العالمین د زمونږ او ستاسو له عمل توفیق راکړه.